زه د احسان شیرکو مشر ورور یم او زما تعلق د پولیس سره و. ما به هغه ته وایي چې هلکه داسې کار کوه چې هغه د هغې نه تا ته تکلیف جوړ نه شي. خو هغه یو داسې زړور بهادر سړی و چې هغه به یو کار غلط ولیده نو هغې پسې به شو، هغه به نه منې کېده. هغه په علاقه کې هم داسې مشهور شوی و چې هغه د ایسو خلاف و، هغه د تجاوزاتو خلاف و. هغه به دا چې کوم ملاوټ والی د دوی خلاف و او د ای ټي وي دپاره به هغه ډېر کار کو. دا مسئلې به هغه رایستې او هغه به حکومتي چارواکو ته مخامخ کولې او په هغې باندې به هغوی عمل درآمد کو. 3 کاله وشو چې هغه قتل شوی دی. د هغه د ماشومانو د هغه د زنانه اوسه پورې د حکومت د طرفه هېڅ څه نه دي شوي، نه چا تپوس کړی. هغه وخت کې چې کله دا کار وشو دغه د تره زوی لږې شو او دی بېګناه قتل کړو، نو دا په هغې کې رپورټ ما وکړو، زه ورسره وم. 4 کسان یې زه نه علاوه 3 کسان نور قتل کړل، دا 4 کسه ده پوره کړل. دی بیا روپوش شو او په هغه وخت کې عرفان الله صاحب ډي پي او د چارسدی و، هغه ورپسې کوشش شروع کړو او دا سړی ګرفتار. چې کله دی ګرفتار شو نو دا حالات ټول بیان کړه پولیس ته او اقبال جرم یې وکړو او کلاشنکوف یې برآمد کړو چې چا سره یې برآمد کړو نو هغه هم ګرفتار کړو پولیسو او ویې دا هغه سهولت کار چې دی که زه تا ته ووایم د سیشن نه خو ضمانت وشو ونه شو، خو چې های کورټ ته لاړ نو های کورټ بغیر څه بحث نه هغه ضمانت وکړو، آرډر یې وکړو، زما نه مخکې بیا هغه کور ته راورسېد. دا خو لومړی کار و چې های کورټ ورسره داسې کار وکړو. 3 کاله وشو چې د هغه ملزم په جیل کې دی او هره میاشت په میاشت کې 2 تاریخونه بدلېږي او په دې 3 کالو کې 3 ګوان شوي دي، 3 سیول ګوان شوي دي، هغوی بیانونه اخیستي شوي دي په 3 کاله کې. د اوسه پورې د بل چا نه دي شوي او کیس وړاندې ده چلېږي به. ګوانه ګوا راولو او چې کله ګوا په منت راولو نو په هغه ورځ باندې د وکیلانو بایکاټ کېده. تاریخ بدل شي، بیا د هغې نه پس بیا چې راشو ګوا راولو په منت باندې تپوس وکړو، وایي نن خو هړتال دی د وکیلانو صاحبانو، بیا تاریخ بدل شي، بیا ورپسې چې دی نو په بل تاریخ باندې ګوا راولم او پیش یې کړم نو بیا سي بیا د وکیل صاحب طبیعت خراب وي، وایي زه تیار نه یم، بیا تاریخ بدل شي. چې بیا تاریخ لا ګوا راولو هلکه وکیل صاحب څه شو ملزم وکیل هغه خو نشته دي های کورټ ته تللی دی، نو به دغسې دا تاریخونه بدلېږي را بدلېږي او چې خپله کوم جج صاحب دی چې د هغه تپوس وکړو نو وایي نن جج صاحب په چوټۍ دی. دا 3 کاله وشو، کله تاریخونه بدل شي، کله وکیلانو دغه حالي او کله چې دی نو کیس بل عدالت ته تلي نو ځي او راځي. نو زه به صرف دا ووایم که دوی دا نه شي کولی نو مونږ ته یې راپرېږدي چې مونږ ورسره اسلامي کار وکړو. دوی نه شي کولی، دوی یو کس د اوسه پورې پانسي نه کړو او که کوم سړی دوی سزا کړی دی 25 کاله 15 کاله تېروي، ولې تېروي؟ دوی له دا مافیانې څوک ورکوي؟ د ګورنر څه کار دی او د وزیر اعلی څه کار دی چې هغه زما ملزم لکه معافي ورکوي او هغه 15 کاله پس کور کې ناست دی. د جیل نه اوس هم دمکیانې زما ګوانو ته ورکوي چې که رالی زه به راوځم که نه تاسو سره به ګورم. په دې حالت کې به هغه او بیا څه کوئ له راشي؟ دوی دا سیاست پرېږدي، دوی دا مافیانې نه ورکوي. د قتل کیس 4 قتل دي، 4 مارل کیس دې ته وایي، دا نه شي سنبالولی دوی.
سرکاري وکیل وګورئ نو هغه هم په وړو کې داسې لکه مالګه راښکاره شي، په هغه ورځ باندې د تاریخ په ورځ راښکاره شي. هغه غریب هم چې دی نو درې عدالتونه څلور ته نوري راښکاره شي، لکه سپېشلیست ډاکټر غوندې راننوځي په واټ کې مریضان وګوري او بس بیا غیب شي. دغه حال د هغه هم دی. دا به څوک کوي؟ ښه عدالت چې دی، عدالت خو یو طرف ته چې دی لګېږي، یو وکیل چې دی نه وکیل دی راوله، ما ته هم وایي وکیل راوله. دا سرکاري وکیل څه لپاره دی؟ زه به وکیلان هم نیسم، زه به ګوان هم راولم او دوی به نه نو دی. نو ښه دا ده چې اوس راخوشي کې راځي، دوی نه شي کولی. انصاف دی ته وایي. بغیر وکیل په عدالت کې خبره مودی نشي کولی. ولې چې وکیل صاحب هم چې دی نو وکیلان خو تاسو ته پته ده چې د هغوی مهنګایي ده کوم حد ته رسېدلي دي. د لاک نه کم وکیل نشته. مودی نه تپوس نشته چې هلکه ته څونه اوبو کې ته وکیل ویشې که نه شې، ته ګواه راوستی شې که نه شې. یو صحافیان دي چې د دوی نه څوک اوري، نه تنخوا شته. دومره خو د حکومت وکړي چې دوی له د موبایل دا چې کوم بیلنس دی چې دا خو له فري دي که نه، څه وله کوي؟ هغه خو هم د دوی سړی و، د حکومت دپاره یې کارونه کول، دا غلطیانې به ورته راښکاره کولې. لاړو ختم. زه به صرف دا ووایم که نور څه نه شم ویلی چې څه دي هغه تاسو مخکې دي، خو زه وایم چې آینده دپاره دی داسې کارونه چې وشي نو حکومت یې په خپله تپوس کوي چې دا ولې وشي، او هغه یې د چا نه کوي. پولیس خو راشي وینیسي دننه کړي، خو د عدالت په کار دی که نه؟ عدالت صاحب ته په کار دی چې دا 3 کاله وشو، په دې کې څه پیشرفت شوی دی، دې کې څه وشو؟ زه په آخره کې دا ووایم زاغ چې دی که نه، د فارسي یو شعر دی، زاغ زما خیال کې قرغت و. ای زاغ در این باغ تماشا چه میکنی، ای زاغ در این باغ تماشا چه میکنی، گل رفت غنچه رفت چه تنها چه میکنی. والسلام.